د ملکند تحصیل تاڼه بایزای کې د صوبایي حکومت په خصوصي هدایتو د کلی کچہری تابع وشوه چې پکې ډیپټي کمشنر یان خټک، ایډیشنل ډیپټي کمشنر رحمت علي وزیر او اسسټنټ کمشنر سہیل احمد خان په شمول د ټولو سرکاري ادارو چارواکو ګډون وکړو. د سیمې خلکو وار په وار راپیخي ستونزې په ګوته کړې. ویناوال وویل چې د ډېر مودې راسي په سیمه کې د آیس نشه بلا خوب خرڅیږي، کومې چې ځوان کل د تباهۍ سره مخ کړی دی. ولې بل اړخ ته ځایي خلکو علاقه کې د غلا وارداتونو کې زیاتوالی په محکمه سویګیز کې ښکاره رشوت خوري، سیمه کې د سکلو اوبو نشتوالی او ګڼ شمېر ستونزې د چارواکو مخې ته کېښودلې. ډیپټي کمشنر یان خټک خپله وینا کې وویل چې د منشیاتو پر ضد ټوله ضلع کې اپریشن پیل کړی شوی دی. تاڼه بایزی به هم د آیسو په شمول د هر رنګه نشهي توکونه پاکولی شي او ککړ ملزمان به ډېر زر د ډیرو جیل ته لیږلی شي. دلته ډېر خلک چې دی هغه ډېر عام مسلې چې دی موږ د پوینټ آوټ کړي چې هغه موږ ته په روټین آفیس روټین کې مخې ته نه راځي. ان شاء الله ډېرې مسلې چې وي خو آن د سپاټ ما خپل سټاف ته زموږ لاین ډپارټمنټ افسران چې هغو ته آرډر وکړو به حل کړي او چې کومې لږ ټایم غواړي همې به سنجیدګۍ سره کار کوو. منشیات دلته په ملکند کې خپل پیداوار خو نه دی. منشیات خو په نن سبا په پاکستان کې په هر ځای کې دي، خو دلته اویرنس ډېر دی. خلک یې د مخنیوي دپاره کوششونه هم کوي او وینا هم کوي او د هغې دپاره موږ په 3 MPO کې اگر چې هغه لاین آرډر دپاره استعمالیږي خو نارملي خو موږ په 3 MPO کې هم خلک ولېږل 55 کسان موږ په ملکند کې ولېږل. د سیمې خلکو د ضلعي انتظامیې لخوا د کلي کچېري تابع یو مهم ګام بللی دی او وایي چې د دا رنګه هلو ځلو سره به سیمه ییزې ستونزې په ښه شان حل شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، تاڼه بایزی، مالکند.